بسم الله الرحمن الرحیم. له 3 میاشتو ناندریو وروسته د ډاکټر اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ بالاخره د یو مشارکتي حکومت د جوړېدو پر سر هوکړه وشوله او دغه هوکړه نن لاسلیک شوله. دواړو د مشرانو خلکو ته هم وینا درلودله البته او په یو ډول سره ظاهرا دغه دواړو دغه وضعیت څخه خوښي ښودله. په هر صورت د دغه توافق په غبرګون کې په عامو خلکو کې ولس کې شدید غبرګونونه راپارېدلي دي. ګڼ شمېر خلکو منفي نیوکې کړي دي او دا یې یوه منفي معامله ګڼلې ده چې د خلکو په رایو په خلکو په سرنوشت شوې ده. د دغه توافق سیاسي توافق له مخې به ډاکټر عبدالله د مصالحې د عالي شورا مشر وي چې هغه به د سولې په باب ټول صلاحیتونه لري او ترڅنګ یې د 50 سلنه د کابینې په سطحه او د والیانو وزیرانو او سفارتونو په سطحه به په حکومت کې ونډه لري. هغه کسان به ډاکټر عبدالله ورمعرفي کوي او ولسمشر غني به یې د تقرر او تبدیلۍ او عزل صلاحیت لري او عین وخت کې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوله او په عین وخت کې به دی د عالي شورا غړیتوب او د امنیت شورا غړیتوب به هم لري او په غونډه کې به ګډون کوي. د دوستم د مارشالۍ په هکله هم ګڼ غبرګونونه راپارېدلي دي. دغه توافق په دغه مقطع کې چې د سولې مهم پړاو په مخ کې لرو په عین وخت کې د افغانستان حکومت تر ګډو فشارونو لاندې دی څومره مثبت او منفي عواقب لري. ګټه یې څه ده، تاوان یې څه دی او بالاخره د خلکو دغه غبرګونونه څومره پر ځای دي چې فکر کوي نور ټاکنو بحث بېمانا دی او دلته سیاسي معاملې دي چې د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې تعینېږي، نه دا چې د دوی رایه د سرنوشت ټاکونکي واوسي. همدا د بحث موضوع ته د سکایپ لارې راسره د ولسي جرګې پخوانی مرستیال ښاغلی محمد نظیر احمدزی میلمه دی. احمدزی صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مننه وروره، تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه ونیکې دي. کور محمد سلامت اوسئ. احمدزی صاحب ښه حداقل له دې ځایه پیلوو چې د یو هغه سیاستوال په توګه چې د ښاغلي غني ملاتړ مو په تېرو ټاکنو کې کړی و او لا مو هم کوه، د دغسې یو توافق څخه راضي یاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو بیا د تاسو طریقه د افغانستان ټول ملت ته او د شمشاد نړیوال تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه ونیکې دي. یعنې که واقعا سړی له د زړه خبره وکړي یا د حمایت خبره وکړي خو هېڅوک هم په دې موضوع باندې خوشحاله نه دي، ځکه چې په داسې اساس وخت کې یا مثلا په داسې چې خلک خپل سرونه په لاس کې نیولي رایو ته لاړ شي او یو خپل حکومت جوړ کړي او بیا حکومت راځي په بل چا سره نیم په نیمه باندې یا په فیصدۍ باندې تقسیمېږي، واقعا د خواشینونکی او د بد خبرې زه ګڼم. خو موږ ته بیا ملي ګټې له لار څه نه مهمې دي. تاسو لیدل چې دغه څه وخت په افغانستان کې یوې خوا نه د کورونا الهي عذاب، له بلې خوا نه سیاسي اختلافات، یعنې خلک ډېر زیات یو غټ تشویش سره مخامخ وو. د نن توافق له لارې نه صرف دومره وسو چې د هغه خلکو تشویش به لږ راکم سي او دغه سیاسي ښاغلی احمدزی ولسمشر غني بله لار نه درلودله، ډېر مجبور او مکلف و چې داسې یو تړون وکړي. ګورئ دلته اصلا کې زه رئیس صاحب نه ملامتوم، زه د ده ټیم او د ده مشاورین ملامتوم، ځکه دوی ډېرې د حل لارې په هغه وخت کې درلودلې او موږ ډېر په اسانۍ سره کولی سو چې تر اوسه پورې ډېر کارونه پرمختګ موږ کړی وای. خو بدبختانه به ووایو چې په دې کې د موږ ټیم یا د موږ ملګري پاتې راغله، نه شو کولی چې دوی یو سره هغه حکومت چې د ملت غوښتنه وه هغه موږ منځته راوړو او تر څو پورې د ملت هغه خواهشات هغه هیلې چې د ملت یې موږ هغه پوره کړو، په دې کې موږ پاتې راغلو. موږ نن داسې وشو چې مجبورتاً دغه د نن تاسو کتلې یوه تفاهمنامه لاسلیک سوله چې په هغې کې د فیصدي معنا زه دا ګڼم چې دا یو باج ورکونه ده او په هر حکومتونو کې چې باج ورکول سوی دغه حکومتونه څومره فرق ګورئ ښاغلی احمدزی تاسې مونږ خلک شنونکي او حتی دواړه ډاکټر صاحبانو اعتراف کوو چې د ملي وحدت حکومت ترخه ناکامه او ډېره ناسمه تجربه وله او بیا یې تکرار نه غوښته. څومره فرق شته د دغه تړون او توافق ترمنځ چې اوس ډاکټر عبدالله او ډاکټر غني وکړ د هغه توافق سره چې په 2014 کې د جان کیري په وساطت دوی کړی وه؟ د 2014 کال د ملي وحدت د حکومت تجربه مو یو ځل بیا تکرار کړه؟ واقعا دې کې به شک نه وي، ځکه په هغه پیره باندې کریډټ جان کیري واخیسته د خارجیانو لخوا هغه حکومت اغوسته او دا ځل به فرق صرف دومره دا مثبت فرق چې دا ځل افغانانو وکړه. په دې کې د موږ تاسو ملي مشر کرزی صاحب او جناب استاد سیاف او قانوني صاحب او دوی سره داسې دوستانو
نو دا ځل افغانانو هماغه فیصله وکړه. صرف فرق یې دا ده تېره دفعه د جانکیري حکومت په نامه یادېده، دا ځل نور قصه عینه شاید، خو بیا تېر حکومت کې احمدزی صاحب موږ ولیده چې موږ ډېر فرصتونه او چانسونه ځکه ضایع کړه چې حکومت تقسیم شوی وه، دوه سری وه، مشکلات ډېر زیات و. ولسمشر غني یوازې کار ته نه پرېښودل کېده، خپله ولسمشر غني حتی د 6 لک انداز اصلاح وکاروله په تېرو ټاکنیزو کمپاینونو کې. یعنې عینه قصه بیا 15 کاله لرو. نو زه به دا ووایم چې کېدای شي که په دې طریقه باندې موږ حرکت وي او همدغه رقم ته وي. لنډ مثال یې زه در کوم، زه د ولس استازی پاتې شوی یم. په ولس کې زه په افغانستان کې ډېر زیات باخبره یم او غټ روابط لرم. تاسو ګورئ لوی قندهار اوس ټول خفه ده، لوی پکتیا خفه ده، لوی مشرقي خفه ده. دوی حکومت په چا کوي؟ ولسونه یې خواته پرېښي دي. اصلا کې دوی چې ولس ته مراجعه وکړي په خپل منځ کې ناسته یا د نن ورځې یعنې دا خلکو ته په اذانو کې دا نه شي چې زه پرې ناخوښه یم. زه خوښ یم چې یو دوه ورونه سره پخلا کېږم په افغانستان کې. زه د دې لپاره زه د سولې سړی یم، زه د خیر سړی یم، زه لبیک ورته وایم. خو هغه صلح چې موږ ملت بیا له لاسه ورکوو نو هغې ته زه صلح نه وایم. د نن ورځې په مورد باندې صرف زه دومره ویلی سم چې مخکې له دې نه باید قومونو سره دا مشوره سوې وای، دا مشران راغوښتل سوي وای. په دې کې له ولس سره مشوره ونه سوله، یعنې ولس واقعا ناراضه ده. دا سبایي نه چې ټلیفونونه حتی هغه کنځلې چې موږ ته کېږي د خلکو له خوا نه چې تاسو تعهد دا و دغه به تاسو موږ ته ویلي چې رایه ورکړئ او رایو صندوقونو ته م ویستو، موږ سرونه په لاس کې نیولو، آخر تاسو معاملې وکړلې. نو دغه یو مشکل منځته راغی. دغه فیصدي سره زه مخالف یم. نو د حکومت حساب ورکړی ځکه ټول افغانان دي، دغې موږ مخالفت نه کوو. دلته که تاجک ورونه هم دي، که هزاره دي، که ازبک دي، که هر څوک دي. د خلکو احمدزی صاحب د خلکو غوسه یا غبرګون یو بل سم راپارولی و. هغه دوستم ته د مارشالۍ د رتبې ورکړوله. د مارشالۍ رتبې ورکړه. ښه موږ تاسې په دې پوهېږو چې مارشال باید څه ډول یو شخص واوسي. ولې په عین وخت کې ښاغلی دوستم تر ګڼو اتهاماتو لاندې وه او په تېر حکومت کې هغه حتی ونه توانېد چې ډېر وخت خپل هغه موقف کې پاتې شي، لومړی مرستیال پاتې شي، ځکه پر دې کافي دوسیې اتهامات وله. حتی دی د دې د ځینو په باور د دې وړ و چې عدلي او قضایي ارګانونو کې د خپله دوسیه وڅېړي او قضیه وڅېړي. ولې عین وخت کې چې دا رتبه ورکړل شوله، خلکو فکر وکړو چې اصلا ټوله حکومتداري په سیاسي رشوت او معاملو روانه ده. ستاسو نظر په دې هکله څه دی؟ ګورې ما خو اوله مخکې نه وویلې که نه چې نن ورځې مجموع کې پرېکړې سره دی. نو زه خپله خوشحاله نه یم چې زه اوس له دې نه دا درته ووایم، خو د یو وخت مجبوریت و. د مجبوریت په اساس ټولې دغه پرېکړې سوي دي او الله تعالی دې اوس وکړي چې دغه پرېکړې دوی یو هدف ته ورسوي. ما په شخصي فکر باندې دا به دومره دوامداره نه وي. دا پرېکړه نه دغه فیصدي حکومت هغه څه چې موږ وینو د افغانستان حالات او ولسونه زه ګورم د هغوی ناراضګي، ځکه دلته دوه موضوعات راغله. یوې خواته طالب راغی، یوې خواته دوی راغله. اصلي ملت پاتې په منځ کې یا به قوي اپوزیسیون ملت جوړېږي یا به ملت یو چا سره درېږي. دا بل منځ ښاغلی احمدزی د هغه درد د دوا دپاره چې موږ دا توافق توجیه کوو چې ښه د سولې پروسه لرو او طالبانو سره ده او د نړیواله فشار دی، وضعیت ښه نه و، کرونا ده، فکر کوئ چې دا توافق د همدغه دردونه دوا کړي؟ فکر کوئ چې تر دې وروسته موږ یو واحد سیاسي صف ولرو د طالبانو پر وړاندې، د سولې پروسې پر وړاندې یا د نړیوالو سره تعامل په هکله باندې؟ توقع کولی شي چې ښاغلی غني او ښاغلی عبدالله د ښه شریکان پاتې شي چې نه دي پاتې شوي؟ د ما په اند که د دواړه جانبین په دغه مشاورینو چې اوس دواړه طرفونه یې لري، هغه ټیمونه چې دواړه طرفونه یې لري، زه دا هیله امید نه لرم چې دا حکومت دې یو کال هم نور دوام ورکړي. ځکه چې دلته ولس ناراضه ده. یوې خواته حکومت شو، بلې خواته بیا هم وایم طالبان شو. د دواړو فیصدي تقریبا 3 میلیونه نه تشکیلوي. دلته 21 میلیونه نفوس. یعنې کله چې تاسو وایئ چې دا حکومت دوام نه کوي، هدف مو څه دی؟ دغه حکومت په ټوله کې دوام نشي کولی یا د توافق به دوام ونه کړي؟ یعنې دواړه ځکه په دواړو باندې زه شکمن یم. ځکه کېدای شي حکومت دوام ونه کړي، ځکه د حکومت چې دغه رقم ته پرېکړې سي. مخلوطو حکومتونه شته په نړۍ کې هم خلک جوړوي، خو دا نه چې فیصدي علني فیصدي ورکوه. فیصدي څه معنا؟ فیصدي معنا دا سوله چې تا باج ورکړه. باج تا سره ملت نه قبلوي، ځکه افغان ملت هېڅکله باج نه ده قبول کړی. همدغه ده چې موږ تاسو د تاریخ په اوږدو کې وګورو چې هغه حکومتونه چې بغیر له قانونه دوی تسلیم شوي دي، هغه حکومتونو دوام نه ده کړی. نو زه احمدزی صاحب نن موږ یو شمېر یو لړ توجیهات اورېدله
دا څو ورځې البته چې دا توافقنامه مخکې لا لیک شوې وله خلکو ته رسېدلې وله ولې رسمي نه وه تایید شوې ویل چې دا ځل ځکه د ملي وحدت حکومت سره یې نشو تشبیه کولی چې دا ځل یوازې ډاکټر عبدالله ته یو مشخص سهم ورکول شوی چې هغې ته کسان معرفي کړي او کسان به معیارونو باندې برابر کسان وي لکه تیر ځل ډاکټر عبدالله د حکومت دننه اجرایي رئیس نه دی یعنې د حکومت دننه کوم اجرایي پوسټ نه لري نو ځکه دا ځل حکومت دوه سری نه دی واحد حکومت دی واحد ولسمشر دی واحد تصامیم دی دې مسلې سره څومره موافق یاست په هغې کې شک نشته موږ او تاسو د تېره دفعه چې هغه په حکومت کې شامل مو خو هغه داسې څه برنامې به وي دلته قانون لار چانه بالاتره ده د افغانستان نافذه قوانینو کې ټول صلاحیتونه د رئیس جمهور او رئیس جمهور دا حق لري چې هره پرېکړه وکړي دلته موږ هدف په هغې کې نه هدف هم په دې کې داسې په داسې اساس وخت کې فیصدي معلومونه یعنې دا اول د سولې مخنیوی ده مثلا طالب ته وایي چې تا حکومت سره تقسیم کړي د ما لپاره خو ته سوله نه کوې که تا د سولې نیت وای تا به د ما لپاره جایګاه پرېښې ما همیشه په خبرو کې دا ویلي چې موږ ته له دې نه مهمه صلح او د سولې په خاطر باید دوی یو جوړجاړی کړی وای خو فیصدي نه وای اعلان کړي اوس احمدزی صاحب دغه جوړجاړی په دغه شکل چې شوی چې تاسو سره په شکلیاتو کې موافق نه یاستئ دغه جوړجاړی د سولې د پروسې سره مرسته کولی شي که نه تاوان پېښولی شي نو په دې کې صلح که د دوی په دغه حرکت او دغه کوم له خوا نه چې دوی غواړي زما په خیال باندې دا هدف ته موږ نسو رسېدی صلح به افغان ملت راولي او صلح د ملت ضرورت هم ده تر څو پورې چې ملت لاس یو نه کړي او یو قوي ګروپ د سولې لپاره جوړ نه کړي په دغه ټیم یا په دغه باندې ما په ان باندې به ډېره مشکله وي چې موږ او تاسو اوس نوې شورا ایجادوو او په هغې کې بیا ټیم جوړېږي او هغه طالبانو سره خبرې کوي او بیا په هغه صلح راولي ډېره دا ماته مشکله ښکارېږي یو مسله بله هم ده آیا یوازې ډاکټر عبدالله سره په توافق چې ډاکټر عبدالله هم په دغه توافق کې خپل ټول ملګري له ځانه سره نه لري د ده ټیم اوس پاشل سوی دی ویل کېږي چې ځینې مهم کسان یې ترېنه ناراضه دي او عین وخت کې د جمعیت ځینې مطرح کسان لا وار د مخه ښاغلي غني سره وله یوازې ډاکټر عبدالله سره یو توافق او هغه ته د 50% سهم ورکول کولی شي چې یو سیاسي اجماع رامنځته کړي ځکه هلته که خبره د کاندیدانو وي نو 14 کاندیدان دي حد اقل دغه 2-3 مطرحې چې لا پاتې دي ښاغلی حکمتیار ښاغلی نبیل او په دغه سلسله کې نور کاندیدان چې دي دوی یا ځینې سیاسي محوریتونه دي سیاسي جهتونه دي ټیمونه دي چې هغوی په د ډاکټر عبدالله سره هم نه دي ډاکټر غني سره هم نه دي نو هغوی په دې حکومت کې نه دي شامل فکر کوئ چې ډاکټر عبدالله د دغه سهم ارزښت درلوده د سیاسي اړخه دغه وزن پکې و ما مخکې مې یادونه وکړه چې زه د سهم فیصدي سره له 1% نه واخله او تر هر څومره چې کوي زه ورسره مخالف یم جوړجاړی به یې کړی و خدای دې وکړي چې اهل کسان دوی سره وایي ټول افغانان دي په دې کې کوم خارجی نه دی راغلی نه عبدالله خارجی دی چې موږ زیات هغه وکړو چې ولې هغه هم یو افغان ده خو موږ د په دغه شیوه باندې نیوکه کوو ځکه دا فیصدي د افغانستان یا د ښه راتلونکي په نفع باندې نه ده ځکه دلته مثلا موږ مخالفین یا غواړو چې طالبان سره سوله وکړو اول هغه درته وایي ستا حکومت فیصدۍ باندې تقسیم کړی د ما لپاره څه دي بیا همدا رقم ته په داخل کې نور لکه تاسو یادونه وکړه حکمتیار صاحب دریم راوند باندې رایه اخیستې ده په دې سړی سترګې نشي پټولی هغه غاړې ته د همداسې نور ټول اوس مهمه دا ده چې دلته اوس چانس دی ښه یو قوي اپوزیسیون ده چې هر څوک یو قوي اپوزیسیون دلته جوړ سو بورد یا کامیابي زه د هغه ښیم فقط اوس خو احمدزی صاحب لکه تاسو چې ویلې شاید سیاسي مجبوریتونه زمانه جبر فشارونه هر څه چې بولی متاسفانه دې لامل شو چې دغسې یو معامله وشي آیا لا هم داسې فرصتونه او داسې مواقع شته چې ښاغلی غني کولی شي په دغه ټولو مسایلو سره چې د ولس غبرګون په هکله منفي دی بیا هم وضعیت مدیریت کړي وړاندیز مو ورته څه دی چې اوس خو دا معامله وشوه اوس څه وشي ولې نه هر کار د حل لار لري اوس هم د ما رئیس جمهور نه دا هیله ده د یو سپینګیري په صفت د یو مشر ده یو سپینګیری ده له ده نه قومونه ډېر ناراضه دي هم لوی کندهار هم لویه پکتیا او هم لوی مشرقي دی د فورا ملت ته مراجعه وکړي په خپل څنګ کې دي دغه خپل سهم یې د ځان سهم به یې وکړي نور نه به یې تېر سو په دې هر کې د داسې یو څوک راولي چې هغه د قومونو په ژبه پوه سي هغه قومونه راټول کړي او بیرته قومونو ته هغه مجبوریتونه چې کوم مجبوریت په اساس باندې دغه تړون وسو هغه وضاحت ورڅي کولی موږ خو اوس هر څه پټ په پټه باندې هر څه په هر کې کېږي ملت له هېڅ نه خبر نه ده او ملت بله کم کېدی سي دغه معاملات د دې لپاره سوي د ملي ګټو په خاطر سوي د ښه نیت په خاطر سوي که چېرې ملت له دې نه اګاه سي کېدای سي دا تشویشونه کم شي
او که په دې بنیاد باندې چې هر څه په هر کې په پټه تېرېږي اخر به حق پاتې ملت په بلې خواته روان وي. سلامت اوسئ که ولسمشر غني په دغه موقع کې تاسو په باور ملت ته مراجعه وکړي یوازې د څو اشخاصو په انحصار کې پاتې نه شي دی کولی شي چې د تقسیم سربیره بیا هم وضعیت مدیریت کړي او بریالی راوځي. واقعا په دې کې شک نشته همدغه د حل لاره ده. سلامت اوسئ د ولسي جرګې پخوانی مرستیال ښاغلی نظیر احمدزی کور مو آباد چې د سکایپ لارې موږ سره په خپرونه کې مل وایي. کور مو آباد. تشکر تاسو سلامت سي. قدرمن لیدونکو بحث مو دوام لري کوشش کوو چې یو بل ملما هم ولرو په سکایپ لارې او پر دې موضوع باندې بحث وکړو. د احمدي صاحب خبرې مو واورېدې سربیرې پر دې چې ښاغلي غني له نږدې کسانو ملاتړو څخه و ولې د توافق له دغه شکل سره موافق نه و او دا یې د سولې د پروسې او د وطن او د وضعیت په خیر نه باله ولې دا یو مجبوریت وګڼه چې شاید ښاغلی غني مجبور و عین وخت ښاغلی غني فرصت او چانس لري چې یو ځل بیا ولسونو ته مراجعه وکړي او سربیره پر دغه معاملو چې شوي دي چې ولس ښې نه برېښي ولې بیا هم دی د وضعیت څخه بریالی راوځي په دې شرط چې ولسونو ته سترو قومونو ته مراجعه وشي او ولس په اعتماد کې واخیستلی شي. لنډ ادامه لرو تر ادامې وروسته به کوشش وکړو چې بل مېلمه هم د سکایپ لارې ځان سره ولري. بیا هم ښه راغلاست قدرمن لیدونکو. بحث موضوع مو لکه څنګه چې وړاندې مو ویلې د بالاخره له 3 میاشتو جنجالونو وروسته د ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیاسي وکړه لاسلیک شو. د هغې له مخې 50 سلنه هم ډاکټر عبدالله ته په حکومت کې ورکول سوی دی. عین وخت کې ډاکټر عبدالله د مصالحې د عالي شورا مشر دی دوستم هم مارشال. اوس یو بل مېلمه لرو د ولسي جرګې پخوانی غړی او د افغانستان د متحد ملت ګوند مشر ښاغلی عبدالرحیم ایوبي د سکایپ لار را سره مېلمه دی. ایوبي صاحب ستړي مه شئ. ډېر زیاته مننه تاسو ته او ستاسو اورېدونکو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې. سلامت اوسئ. ایوبي صاحب هغه څه چې د سیاسي توافق تر عنوان لاندې نن ترسره شوله دا په شرایطو ته په کتو سره یو مثبته معامله ده یا یو منفي؟ خبره داسې ده که چیرې موږ پر دې باندې بحث وکړو چې د افغانستان د خلکو څخه مسترد شوي دوه اشخاص چې د افغانستان خلکو په انتخابات کې ورته رایې ورنه کړي او دوی مسترد کړل بالاخر دوی د افغانستان د خلکو په نمایندګي غوښتل چې یو قدرت باندې کښېني اما د جنجال په خاطر باندې چې دوی یو هم ونه کړه یو هم په دې ونه توانېدي چې واضح اکثریت د خلکو رایې ترلاسه کړي نو طبیعي خبره ده کله چې داسې حالات منځته راځي د هغه بعد به نو بیا جوړ آمد کیږي فقط د وحدت ملي د حکومت دوام دی په یو لږ تفاوت باندې او د نامه په تغییر باندې. ښاغلی غني مجبوره و دغه توجیه څومره منئ؟ غني مجبور نه و. غني د خپل کار د ناکامۍ په آخري درشل کې دی. غني خپل ځان مجبوره کوي. غني مجبوري دا ده چې غني په کار باندې نه پوهېږي. غني ټامیانو د بنباس او د بدبختۍ سره مخامخ کوي. افغانستان د بحران سره مخامخ کوي. غني پر خپلو تعهدونو او خپلو وعدو باندې نه پخوا ودرېدی او نه اوس ودرېدی. غني ته قدرت په انتها ډېر زیات ارزښت لري. د قدرت دپاره او په هر کې د خیالي تشریفات چې د ده ډېر خوښ دي د هغه دپاره غني هر نوع معاملې ته پخوا هم تیار و. دا د نن معامله تاسو خپله ولیدله نو څه مجبوري وه بلکې ناکام و. د ناکامو خلکو بالاخر هم دغه تصامیم دي چې نیسي. په 2014 کې شاید وضعیت نسبتا ښه وه هغه وخت کې چې هغه د ملي وحدت حکومت کومه تجربه راغله خلکو ډېر زیات تاوان وکړ. خپله دواړه ډاکټر صاحبانو به هم اعتراف کوو چې ناکامه تجربه وله. اوس که عین تجربه تاسو بوله فکر کوئ چې یوازې په شکل کې لږ سره فرق لري عین معامله ده لکه 2014 هغسې سا واقف به ولري دغسې یو معامله؟ زه فکر کوم چې د هغه هم دا ډېره د ډاکټر صاحب غني دپاره به دا ډېره سخته وي چې یو به دی خپل لومړی معاون ته هغه هم د ده څخه حق غواړي. هغه هم داسې نه کښېني چې د ده لومړی معاون یې لکه حمدالله صالح همدا رقم د ده دوم معاون د ده څخه حق غواړي دانش همدا رقم د ده سره د دې علاوه نور هم کسان شته چې د ده په انتخاباتي کمپاین کې د ده سره ول 50% چې د ډاکټر صاحب عبدالله ته ورکوي او ډاکټر صاحب عبدالله یعنی جنرال صاحب دوستم په خپل حق باندې ورسېدي وزارتونه به هم لري. داسې خبر شولم چې مارشالي هم ورکړې ده. خبره دا ده چې بس الله دې د افغانستان پر خلکو باندې ورحمېږي. ولې ایوبي صاحب موږ چې کله هم خبرې کوو ځینو تحلیلګرانو سره یو دلیل یې دا وي چې ښه د سولې په یوه حساسه مرحله کې یاستو موږ باید د جمهوریت یو واحد صف رامنځته کړو نو ځکه اړتیا وه چې ډاکټر عبدالله سره یو سیاسي توافق ته ولاړ شي ښاغلی غني او بالاخره د سولې دا مهمه پروسه په دې مهم مرحله کې سابوتاژ نه شي نو ځکه دغسې یو معاملې ته د وطن د خیر دپاره ضرورت و دا یو توجیه ده چې ځینې کسان یې کوي. ستاسو نظر؟ زه خیاطو که نظر ورکوونکی و دا هغه کسان چې ولسمشر غني سره لا متحد دي
نو دا یو شمېر موږ خیاطان لرو، یو شمېر ټامیان لرو، یو شمېر د صاحب د نظر لرو چې همیشه دوی د افغانستان د مجبورۍ څخه استفاده د ځان په ګټه باندې کوي. افغانستان په بد حال کې دی، انتخابات باید وشي او 20 میلیونه افغانان نشي کولی چې په انتخاباتو ثبت نامې وشي. 10 میلیونه و 10 میلیونه ونه توانېدل، 1 میلیون راغله، 1 میلیون کې د مشروعیت دی او افغانستان به یو جمهوریت ولري، افغانستان به یو واحد رئیس جمهور ولري. کله چې هغه ونه شوله، اوس بیا دغه نوم باندې ږدي چې دا یو مجبوریت خود دی. مملکت په تباهي کې دي، خلک په تباهي کې دي، د یوه طرفه کرونا ده، د بل طرفه د سولې مذاکره تخریب کړله، جګړه روانه ده. رئیس جمهور پر قوتو باندې یا پر کمندو باندې غږ کوي چې خپلې تورې مې راوباسي، سرپرېکونې شروع کوي، د خلکو په کورو باندې ننوځي، بمبارونه شروع کوي، خلک مړه کوي. نو هر څه د وطن یا د حالات په نامه باندې کوي. ولې د حالات دغه حال ته چا ورسول؟ یو دا چې د حالاتو کې د یو بېعزتۍ سره مخامخ ایوبي صاحب بالکل یو د حالاتو کې چې د حالات چا دلته ورسول، کافي ډېر ملامت خلک شوه او هغه تاسو ورته اشاره وکړله، هغه به دې خواته پرېږدو چې ښه ول داسې کسان چې د حالت دې ځای ته ورسو. په دغه حالت کې چې رسېدلي وو که دې نه دې خواته بحث کوو، ښه دې حالت کې خو په هر صورت یو د هر چا د لاسه چې دې حالت کې ولو. آیا ښاغلي غني د سولې پروسې ته په کتو، د امریکایانو فشار ته په کتو، د کور دننه سیاسي جنجالو ته په کتو کولی شول چې لا هم مقاومت وکړي او دغسې یو معاملې ته ولاړ نه سي؟ زه ګوره یو خبره ده چې اوس ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله سره جوړ کړي دي، یو دا موضوع ده، یو دا ده چې ده کولی شو که نه سوی کولی، یو هغه موضوع ده. موږ د اوله سر څخه موږ ډاکټر صاحب غني ته وویل چې در دغه انتخابات چې اوس یې ته بیرته دا اوس دې ته مجبوره شولې چې نورې رتبې هم خلکو ته ورکړې. در دې خو دا هم ښه و چې د وحدت ملي د حکومت دوام و، در دا صلاحیت زیات و، در دې د مشروعیت زیاتو د په هغه وخت کې د وحدت ملي حکومت د انتخاباتو بعد و د قرضي صاحب او موږ ټولو دا طرحه ورکړه چې د وحدت ملي د حکومت دوام ستا په ګټه دی، د وطن په ګټه دی، د ولس په ګټه دی، په هغې کې ستا صلاحیتونه ډېر دي، شریکان دي کم دي. 6 کاله د وحدت ملي د حکومت تېر شوي دي، ډاکټر صاحب عبدالله صاحب تقریبا صلاحیتونه ټول د یو ځای پرې اخیستل شوي دي. د وحدت ملي حکومت ته دوام ورکړه، هم نړیوال مشروعیت لري، هم داخل هم ډانچه اوس یو نظام یې جوړه ده. دا چې اوس بیرته ډاکټر صاحب غني یو وار راولاړېږي، ضد کوي، کین کوي، بغض کوي، میزونه ټکوي او بیا توانایي د دې نه لري چې پر خپلو خبرو باندې ودرېږي، یا نه داسې یو ټیم لري چې د څخه دفاع وکړي. د ده ټیم په درواغو ویلو، په سپکو سپورو ویلو، په ښکنځلو کولو یا په جعلي فیسبوکي آیډیانو باندې نظام او حکومت چلوي. موږ وایو چې دغه موجوده حالت خو به ته به یو چې دا به راپېږي د پولیس 6 میاشتې 7 میاشتې د هغه حکومت دوام شاید هغه چې تاسو ویلې بهتره به و، ځکه عین معامله بیا ترسره شوله. اوس د مصالحې عالي شورا یو څه اوازې داسې دي چې شاید طالبان ډاکټر عبدالله پر رهبرۍ د مصالحې شورا سره توافق ونه ښیي. بحث دا دی چې د مصالحې د عالي شورا رامنځته کېدل، مشري ډاکټر عبدالله ته سپارل، د سولې د پروسې سپارل ډاکټر صاحب عبدالله ته، دا به د سولې پروسې سره مرسته وکړي؟ زه فکر نه کوم چې دا مشکل حل سو، فقط دومره حل سو چې د دوی دوه در مابین قدرت سره تقسیم سو. فقط دومره حل سو چې جنرال صاحب دوستم ته مارشالي ورکړل سوله او هغه ټولو کسانو ته براعت ورکړل سو، کوم کسانو چې په تېرو 40 کلونو کې په افغانستان کې هر څه کړی وو. جنرال صاحب دوستم ته چې نن کومه مارشالي ورکړل سوې ده، زه د خپل طرف ورته مبارکي وایم. د په دې باندې وتوانېدی چې نه تنها دا چې ځان ته مارشالي واخلي، بلکې په دې تېرو 40 کلونو کې چې په افغانستان کې هر چا هر څه کړي دي، دې ټولو ته یو براعت محکمه چې د رئیس جمهور په فرمان باندې ورته ورکړل شول چې په افغانستان کې به یو شمېر خلکو دا اراده یا دا نیت درلود چې ګواکې دوی به په افغانستان کې بیا هغه وخت راسي چې څوک به محکمه کړي. دا خبره نن خلاصه شوه، که طالب دی، که داعش دی، که القاعده دی، که نور هغه ډلې چې په دې 40 کاله په افغانستان کې جګړه کړې وه، د ډاکټر صاحب د انتخاباتو او د عمري عدالت اخري نتیجه همدغه شوله چې ټولو ته براعت ورکړي، عمري عدالت تامین شو. د نن څخه بعد ښاغلی ایوبي دغه دواړه ټیمونه او دا دواړه څېرې ډېرې نامتجانسې دي، فکري توافق هم یو بل سره ډېر زیات نه لري. 15 کاله یې سره ګډ کار هم ډېر ښه ونه شو کړی، ګډ کار یې ناکامه و، یعنې یو بل سره ډېر توافق نشي کولی، همغږي نشي کولی. اوس چې دغسې یو توافق په دغسې جزئیاتو سره شوی ده او حتی ډېر کسان د ښاغلي غني په اطراف کې او ډېر کسان د ښاغلي عبدالله په اطرافو کې د دې تړون او جزئیاتو سره موافق نه دي، بحث دا دی چې آیا دغه توافق به دوام وشي کړی کال 15 کاله هغومره چې د حکومت عمر دی؟ زه فکر نه کوم که دوام وي د افغانستان د خلکو په بدبختي باندې بیا نتیجه راوځي. زه په دې باور نه یم، بلکې ډاکټر اشرف غني ته یو ډېره لویه تاریخي خبره متوجه شوه
دا به پر دې باندې بیا د نږدې بحثونه کوو په سکایپ باندې زما د زړه په لاس نه خېږي چې نږدې نه یم. اما یوه خبره درته کومه چې ډېره د تعجب خبره ده، ډېره د افسوس خبره ده، ډېره د افسوس خبره ده. سلامت هغه خلکو ته وایم، هغه ټامیانو ته وایم چې بې غیرتانو، هغه ټامیانو بې غیرتانو ته وایم درته بې غیرته خلک د مځکې پر سر باندې نشته. ډېر کمزوري، ډېر ضعیف او ډېر پست خلک وایي چې نن مې افغانستان هم د دغه حال ته ورسوي او د سپین ږیري مې هم دغه حال ته ورسوي. پسترین خلک د مځکې پر سر باندې همدغه ټامیان دي چې ناکامترینه خلک دی دي، ضعیفترینه خلک دی دي، ناکامترینه خلک دی دي، درواغجن، منافقین، سرټمبه، جاهل، احمقان خلک دغه دي چې نن یې وطن هم دغه حال ته ورسوي او دغه بیچاره او وروستۍ ایوبي صاحب وروستۍ پوښتنه دا چې دا ډېر کارونه چې کېدله شاید دلیل دا و چې ښځه موږ زو یو سیاسي اجماع ته ضرورت لرو چې سیاسي اجماع منځته کړو او ټول سیاسونه د اقل په لویو موضوعاتو کې توافق لري، نو ځکه کېدای شي ځینې کسان ته سهم ورکړل شي، ځینو ته قدرت، ځینو ته دا، ځینو ته هغه. آیا دغه توافق د یو سیاسي اجماع دپاره زمینه سازي کولی شي چې ټول سیاسیون دې په واحد صف کې ودرېږي د حکومت تر څنګ؟ ګوره زه په ګارنټي او په ضمانت درته وایم چې دغه حکومت چې دا اوس دې سره تشکیل کړي دا د وحدت ملي حکومت دی، فقط نمونه او صلاحیتونه او وظایف نور زیات ورکړل شول. نور دی نه سره جوړېږي، د دې په منځ کې به نور هم ستونزې پیدا کېږي، پر کابینه به پیدا کېږي، پر والیانو به پیدا کېږي، پر نورو شیانو باندې به پیدا کېږي. موږ دا وایو چې دغه بدبخته ټامیان دغه خدای وئلي قرآن وئلي چې راغلي دي دغه افغانستان دغه اوس ګوره دا پر دې به بیا تاریخ هم قضاوت کوي. زه په دا موجوده حالات کې نه غواړم چې پر دې باندې بحث وکړم، په خاطر د دې چې ستا د خبرې په رمز باندې هم پوهېږم، د خپل وطن په موجوده حالاتو باندې هم پوهېږم، کنې اصلي خبرې نورې دي. زه نه غواړم چې دغه په موجوده حالات دي دا تخریب کړم یا خدای نخواسته په دې باندې بل مشکل رامنځته کړم. مګر زه یوه خبره درته کوم چې که دغه ټامیان ول دغه ډاکټر اشرف غني د سیاسي جګړې څخه شخصي جګړې ته یوړي، هم د طالب سره، هم د ډاکټر عبدالله سره، هم د نورو سیاسي مخالفینو سره چې دی سیاسي مخالفین بولي، تر څو چې ټامیان د ډاکټر اشرف غني په څنګ کې موجود وي، تر څو چې ټامیان په افغانستان کې په یو نظام کې د کار کولو کې موجود وي، زه تاسو ته په ګارنټي سره وایم چې یوازې ډاکټر اشرف غني چې بل هیڅوک هم په حکومت کې نه ورسره لا به ناکامترینه حکومت وي، لا به د چالشونو سره مخامخ وي، لا به د مشکلات سره مخامخ. ډېره مننه. د افغانستان 50% به بل چاته ورکړل شوي او بیا به ټامیان هم په حکومت کې موجود وي. سلامت سید. افغانستان د متحد ملت ګوند مشر ښاغلی عبدالرحیم ایوبي کور مو آباد چې د سکایپ لارې موږ سره په خپرونه کې مال وایي. سلامت اوسئ. قدرمن لیدونکو د مېلمنو خبرې مو اورېدلې. اصلا د رضایت کچه د دغه توافق څخه خورا ډېره زیاته کمه ده او هیڅوک هم ډېره زیاته خوشبیني دغه توافق په هکله نه لري، کوم چې ډاکټر عبدالله او ډاکټر غني ترمنځ قدرت وویشه او دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوه. په خواله رسنیو کې هم د خلکو غبرګون منفي دی او وایي چې دغسې یو معاملې څخه بهتره و چې د ټاکنې نه وي شوی او د ټاکنو هغه اساسي جوهر او منطق په دغسې معاملو تر پوښتنې لاندې ځي. ولې ځینې کسان یې توجیه کوي او فکر کوي چې دغه د وخت ضرورت و او د سولې او د نورو حساسو پروسو دپاره باید دغسې یو توافق د یو مجبوریت له مخې د زهرو د غړپ په توګه شوی وي. دا چې واقعیت د موضوع څه دی مېلمنو هم پرې بحث وکړه او تاسې خپل هم قضاوت کولی شئ. تر بیا هم پاک الله. له لیدلو مو مننه.